لکه مفتی ګوهرعلي یو کرامت بیان کړی او د مادن مولوي صاحب هم بیان کړی، ډېر مشهوره خبره ده د سوکنو صاحب. د سوکنو صاحب له یو وابي راغلی، ځکه هغه وخت کې به چې دی وابیان دا نه مني که نه، وابي وله راغلی ورته ویې چې یاره صاحبه باباجي ما ته دوا وکړه چې ما له خدای پاک زوی راکړي. نو هغه ورته وایي بچی واده دې کړی دی؟ نو ده ورته وایي نه، وایي ما نه دی کړی واده. نو وایي ته واده وکړه زه ورته دعا وکړم الله به بچي درکړي. وایي نه ته څنګه د الله ولي، ما ته چې زما نه پیدا شي. هغه ورته هلکه مه کوه لاړ شه واده وکړه. وایي نه نه. اخر دا و چې یو د خېټې له یو 3 ترنګولۍ وله ورکړي، وایي زه بچی الله تعالی به زوی درکړي. یو 4 میاشتې تېرې شوې نو خېټې را وپړسېده، په ډاکټرانو وګرځېدو. ډاکټرانو ورته ویل چې خانه کاته دې خرابه ده، لاړ شه واپس او سی چل یې کړی دی. نو ورته وایي داسې چل مې کړی ده، الله تعالی په یو دوست او په یو بزرګ پسې مې خندا کړې ده. وایي لاړ شه واپس بېرته دا قصه به د هغه ختموي. واپس چې راغی نو بېرته یې توبه ویسته. وایي بس دی باباجي توبه مې ده بیا به نه کومه. نو هغه ورته وایي بیا د الله تعالی په دوستانو پسې خندا مه کوه، دا قصې نه خلاص کړو. تاسو دا قسمه کرامات نه منئ، که زه د قرآن نه چې زر پیرې د اسمان ته وخېږم راکوشم که نه، خو دا تاسو منئ نه. زه به تاسو ته یو اسانه شان خبره چې د عوام پې هم پوه شي او تاسو پې هم پوه شئ. ته به راشئ، زه به درته په چکدره کې ولاړ یم، ما به ګاډۍ در وستی ګاډۍ به وي، ته به هم راشي که ابو حسان راولي ابو حسان دې راوله، یا دې به د نورو شیخانو کې څوک وي نو هغه راوله. تاسو به زه یو صاحب له بوځمه او ته به ورته داسې وایې چې باباجي ما ته دعا وکړه چې زما نه بچی پیدا شي. ته به 3 بیرې ورته دا خبره کوې، زه به درنه ویډیو وکړم دا خلک به وویني، او 3 بیرې به ورته دا خبره کوې چې باباجي ما ته دعا وکړه چې زما نه بچی پیدا شي او الک به ستا نه پیدا کېږي. او یاره چې ستا نه الک پیدا نه شو نو دا ګیره نه ده، دا ګیره نه ده، دا به زه به درته دا ګیره وخرومه او زه به نه دی ستاسو اعلان وکړم وابیانو زه به ستاسو ملګری یم. زه در سره راشه په کراماتو باندې کښېنه، زه در سره کرامات د قرآن نه ثابتوم، د حدیثو نه، او دقسې زه پریکټیکل درته ثابتوم چې ستا نه بچی پیدا نه شو ابو خرابه، چې ستا نه زوی پیدا نه شو چې په څونه وخت کې بچی پیدا کېږي. نو زه چې دی زه به ستاسو سره اعلان کوم، ستاسو سره زه به درته په چکدره کې ولاړ یم راشه او بس انشاءالله ټیم به کېږدو تاریخ او د مخلوق ته په نیټ باندې وښیو. زه به تاسو ته وښیم چې د اولیاو طاقت به زه تاسو ته وسښیم، پرېږدم هم نه چې د اولیاو دا طاقت د مخلوق وویني دا خلک به یې نه پوه شي. یو د اور چیلنج نه خو په شا شو، ځه اور ته وایي نه ننوځو، اور ته مه ننوځه، اوس دې ته خو راټینګ شئ که نه، خو دې ته جوړ کړئ نو پته به ولګي چې یاره کرامت د اولیاو شته او که نه، او دوی څه کولی شي که نه، الله تعالی طاقت ورکړی دی او که نه دی ورکړی. نو تاسو دې ټول مخلوق ته به دا پته ولګي او د قیامته پورې به دا چې دی نو په دې خلکو کې دا یو خبره خورئ او روانه به بیا به څوک د اولیاو بدرد نه وایي، په اولیاو پسې به بیا څوک چې دی سپکې سپورې نه وایي، خو چې ستا نه ما چې ستا نه بچی پیدا نه شو ابو خرابه نو زه د سبې ملګری کېږم. یو د تولید الولد په دې ځان پوهه کې ګلونو، تولید الولد داسې د انسان نه چې بچی پیدا شي لکه د ښځې دې ته تولید الولد وي چې الک ته پیدا شي. لکه هغه یو کوتکشا ویلو که نه چې وي زمونږ داسې پیر دی چې خېټې له ټنګ درکو نو بچی به دنه راغلي، کیدی شي دله ټنګ ورکړي یا چېته بل چاله ورکړي او دکه نارپرستې پیدا شوي. ته خیال کوه که نه سم د رزړو سوټا دی، شکل هم داسې دی ته به وایې که د مرغامۍ نه سا وتی دی. په خبره پوهېږې زه هم چې هم دې ته پیدا شوی دی وایي چلنج سره وامه وایي زه ته راشه د ذمهدارۍ خبره ده، ته چا به پکې شک مونږ پکې شک نه کوو، ته ته پیدا شوی بس ټیک شو منوي. په خبره پوهېږې که نه خبره ختم ټیک شو. تا ته چې په دومره اعتماد دی چې مونږ له چلنج راکوې خو تا ته به ګورو یقین به پې کوو که نه. خبره پوهېږې تلو ته څه حاجت